د مجاهدینو اموال په درې قسم دي، یو ته غنیمت وي، یو ته فی وي، یو ته خمس وي. فی هغه مال ته وي چې دا د جنگ نه بغیر مسلمانانو ته حاصل شي او دشمن تسلیم شي او خپل ټول مال او متاع مجاهدینو لور کې د تمالفه وي. دا د امیر مجاهدین کار دې څنګه تقسیمای. دویم نمبر ته وي غنیمت. غنیمت دا ده چې د دشمن سره مقابله وکي او د مقابله په صورت کې مال میلاو شي. بلې کې سلور حصے د مجاهدینو دي، پنځم حصہ خمس ته، او بل دا خمس چې دینو دا خمس بیرته هم پدې کې د مجاهدینو حصہ هم وي، غریبانان له پکې ورکي او دا خمس ته. دین علاوه نور هم اصطلاحات پکې شرع نفل وته ویل کېږي، تنفیل انعام کله چاله ورکی، سلب وته ویل کېږي، کم کافر سره مړ کې دغه پلاس کې هغه ته ملويږي. غټ غټ اموال دي او د ټولو ته انفال وي. د دې آیت مطلب دا دی چې صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې جنگ وکړو الله تعالی ورته وایي چې دا انفال نفل یو ذاتی شی دی، غنیمت خو ذاتی شی دی. اصل شی دا چې تاسو د الله د کلمې د لپاره جنگ وکړو، الای کلمت الله د لپاره، او اصل مقصد تاسو حاصل کو دا خو اضافي شی دی. په دې باندې سکوي، په دې باندې شرولې کوي. پیغمبر ته ورکړي چې پیغمبر هغه تقسیم کړي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تقسیم کړي. د دې آیتونو په باره کې هم دا خبر ده چې دا د بدر په باره کې نازل شوی د نزو د جنگ بدر څخه بعضې واقعات او بعضې اسباب بیان کما، ځکه ټول بیا دا تفسیره په جنگ بدر باندې ده. بدر د کوی نوم دی او کوی ورته په دیو جوانه وی چې بدر سوالسمه سپوږمۍ ته دا غونډه منډه دا کوی بالکل ګولو او دا غزې ته بیا بدر وای. څوک چې دلته اوسېدل هغه ته بدریان ویل، بدری ابو مسعود بدری چې وځي کې راځي. او بیا چې کوم صحابه کرامو په بدر کې سوا غسلاغه ته بدریان ویل کېږي، کوم پرشته چې راغلي واغې ته بدری پرشته وي، مرتبه یې اوچته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه لاړو په خپل خو خنه ایتلې، بلکې مکې خلکو په زور باندې وستو، وجوه د قتل منسوبې کړي وا، بلکې اتفاق کړي وو، اتفاق کړو چې موږ با نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او هجرت وکړو 18 میاشتې پس، 18 میاشتې پورې د جنگ سه حکم نو، بلکې دا خبره به چې صبر کوی او معافي کوی او الله به خیر کړي. د مدینې د هجرت نه 13 میاشتې پس د سیو شولا د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه په قیادت کې شام ته یو تجارتی قافله تلې و، واپس روانو مدینې ته. دغه قافلې معلومات تعالی درکوم 50,000 دینار مالیت، داغه نه 26 लाख روپۍ جوړېدلې. هغه زمانہ کې 26 लाख څومره لوی شی وو. د 26 लाख روپو مالیت د دې آمدنو بده کې د دې قافلې څوکیداری کوله او یا نوجوانانو د محافظینو. سردار ابو سفیان رضی الله عنه سلويخ د قریشو سرداران پدې کې شاملو پدې سفر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې یو طرف ته خو د مکې خلکو موږ په زور راایستلي یو، زموږ سه اعلان جنگ کړی دی، او زموږ د اجازې نه بغیر زموږ حدود دي دغه قاعده استعمالي، او د چا حدود څوک بغیر اجازت نه نشي استعمالولی. د چا جاز د چا د ملک حدود تر واوړي ډاری کې هټ کې ویلی ورلا. دا بین الاقوامي قوانین د جنگ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو، نو په اور کې ملګرو ته ویل چې راځي د مدینې نه د شمال طرف ته قافله روانه ده، راځي زو پسی. هغه وخت چې کوم اویلیبل کسانو 313 کسان دوی د نبی علیہ السلام سره روان شو، څوک 313 دي، څوک 317 دي، څوک 315 دي، او مشهور روایت 313 دي. د نبی علیہ السلام څخه کله دوی ملګری تلل، نو د رسول الله سره په دې وخت کې څه شی نشته، 12 سونه دي وسره او شپږ وسره زغری دي، اته وسره توري دي، څه شی وسره دي، او یا وسره خوان دي. په دې باندې خو جنگ نه کېدو. خو چې کله نبی علیہ السلام شمال طرف ته ووتو، نو ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیہ السلام خبر شوه دی او د خپل ملګرو سره راووتو او قریب ده چې په دا باندې حمله وکړي. په دې کې ابو سفیان مکې ته جواب ولېږو او زمزم ابن عمر هغه له پیسې ورکړلې ویل دلال شه،
او په وخت طریقه دا و چې کله به داسې یو اهم خبر به چا ورکوو هغه به په اوښ باندې کېناستو د خپل کمیز به پاستر واغوستو او تیز به روانو د دې مطلب به دا و چې دا یو اهم خبر چاله ورکوي په منډه منډه راغی مکې ته راورسېدو او مکې ته راغی او ویل چې خبردار ګورئ ستاسو چې کوم قافله وه نبي علیه صلات وسلام دغه ملګري را لوټه کړله ځان ورته ورسوي ابو جهل د مکې د سردارانو سره اعلان وکړو کور په کور وګرځېدو او 1000 د ځان جنګیانې راویستل ښځې ورسره دي او ډېر خوشحاله دي چې موږ ته موقع میلاو شول او راځئ اوس په مدینې ته لاړ شو او نبی علیه صلات وسلام باندې به حمله وکړو ښځې ورسره راویستلې ځای په ځای به ګډېدلې شراب به یې څښل ډېر په مستۍ باندې راووتل او د یقین و چې موږ به جنګ ګټو کله چې نبی علیه صلات وسلام ته پته ولګېدله چې د حالاتو نه برابر خبرېدو چې نبی علیه صلات وسلام پوه شو چې رال ابو جهل دلې مکې نه او دلته دا دي نو صحابه کرام یې کېنول یو کار یې وکړو د مدینې انتظام یې عبدالله ابن ام مکتوم ته حواله کړو ویل ته د دې مشر شوې ته کېنه او د هغې نه وروسته بیا ابو لبابه بن عبد المنذر هغه ته ویل چې ته ورسره تعاون کوه ابو لبابه بن عبد المنذر او عبدالله ابن ام مکتوم دې ته ویل تاسو د مدینې خیال ساتئ دا نور چې راووتل نبي علیه صلات وسلام صحابو ته وویل چې سم خیال دی خلک مشورې ورکوي مقداد پاڅېدو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه راته ویې هغه منو څه موږ بني اسرائیل نه یو چې موسی علیه السلام ته ویل ته لاړ شو طرف دې لاړ شي کوم طرف ته اچې موږ هلته ځو په دریاب هم ورغورځئ دریاب ته غورځېږو په غر باندې هم خېږئ غر ته خېږو کوم ځای راته ویل ته ځو رسول الله صلی وسلم پوه شو خوشحاله شو او جنوب طرف ته روان شو جنوب طرف ته د ابو جهل ډله وه او د رسول الله رای هم دا وه چې زه په ابو جهل پسې وځم کله چې وتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب هم لیدلی و چې خوب کې غوا ویله غوا لاله شوی وه مطلب دا چې ملګري به څه شیطانګېږي رانه الله ورته ویلي و چې دواړه ډلې دي یو قافله ده او یو دا بله ډله ده چې د چا خوا لمځې نو الله به در کامیابي درکوي که قافله پسې ځې قافله به لوټ کې او که په دې ډلې پسې ځې نو ته به ډله لوټ کې خو فایده په ډله کې ده او د نبی علیه السلام شوق هم دا و چې دا غرور یې مات کړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو کار وکړو د فوج تقسیم او د جنډو تقسیم یې داسې وکړو چې اوله حساب وکړو ویل څو کسان دي د اوس نه 61 کسان راووتل قبیلې اوس نه 61 کسان راوتی دي خزرج والا په کثیر تعداد کې راوتل 170 کسان 170 او مهاجرین ټولي 86 مهاجرین لږ دي او انصار ډېر دا لومبې جنګو چې صحابه کرامو ته به دې ګرانه وه چې یا به د پلار مقابله کوي یا به د ورور مقابله کوي یا به د مور مقابله کوي ځکه ښځې هم راغلي دي دا ډېر ګران جنګ و مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کار وکړو چې سپینه جنډه چې کوم د جنرال کمان کومه جنډه وه جنرال کمان کوم چې مرکزي جنډه وه قلب ځکه 15 سی که نه دا ډله 15 سی یو ته میمنه وي یو ته میسره وي یو ته مقدمة الجيش وي یو ته مؤخرة الجيش وي یو ته قلب وي قلب په منځ کې نبي علیه السلام چې په کوم ځای کې دا جنډې موسم بن عمیر له ورکړله عبدري میمنې ته افسر جوړ کو زبیر ابن عوام جنډې هغه له ورکړه میسرې ته مقداد ابن اسود ګس طرف ته هغه ودرو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې د جنگ کمان سنبال کو او رسول الله راووتو مبارزې ته چې مبارزې ته کله راووتو نو انصار رالل مخېله رالل وای دوی आवाज وکړو چې ګوره موږ په خپلو تره زامنو پسې راغلي یو انصار لرې کوئ ویل ته څوک یې ویل پلانې ویل ته پلانې ته ویل تاسو انصار یې مدینې خلکو سره جنګ نه کوو عتبه شیبه دا د ربیعه زامن دي او یو د دې عتبه زوی دی ولید یعنی دوه ورونه دي یو سره وراده دی د ډېرو بدماشۍ باندې راوتله ولید نوجوانو رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو عبید بن حارث راوزا حالی راوزا حمزه راوزا او یو مخامخ کړل او جنگ شروع شو جنگ چې شروع شو وای دا حمزه سب چون کې لګ د عمر زیات شو نو د حضرت حمزه رضی الله عنه چې د چا سره کما د شیبه سره کم معامله را لشیبه دی په یو بل باندې گزارونه کړو یو بل زخمیان کړو خو ولید حضرت علی مقابله کې ورغه پورنه مردار کو او عتبه له حضرت عبید بن حارث ورغه هغه مردار کړي شیبه چې ونه د حضرت حمزه باندې گزار وکړو زخمی کو دا دوان رالو شریک باندې په درې کې سم مردار کو جنگ ونخته الله رب العالمین مسلمانانو له فتح څنګه ورکړه کله چې وی جنگ شروع شو الله رب العالمین دا کله کله د چانه مدد والی
عبدالرحمن ابن عوف وی کنه وی چې کله رسول الله دا صفونه برابرول ما څه وکتل خاتم یو نابالغ ماشوم دی او ګس طرف تم بل نابالغ ماشوم دی یو معاذ دی بل معوذ دی ورونه جنگ راغلی ښه سترونه دی غون راغلی جنگ لا د عفرا مور عفرا نوم د عفرا بهادر دی هیکل خزه ته وي خوندان دوی دی یو حارث او عمرو ابن جموح چې مړ شو به د حارث واده کړی دی نو بدی کې دا معاذ د عمرو ابن جموح زوی دی او د معوذ د حارث بچی دی او دوه د عفرا بچی دا د خپل مې سیمو ته میرانی ورونه وته وای دا میرانی ورونه دي دا دوا نورونه راغلي دي نو معاذ او معوذ وای دا خې طرف د ګس طرف ته نو عبدالرحمن وای جوړ خپشم چر دا خو زبدی بچ کوم کزانو بچ کوم شوشپنج کې بدی کې ما ته رايو چې یا عمي عین ابو جهل مال زقار راغی جو است ابو جهل څنګه مچ سپیکه ابو جهل هغه د محمد سپیکه وی چې سمعت انه يسب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دی هغه پیغمبر اسلام د کنځلېږي دا ځوانان دسی صرف دا خبره اوریدلې ده چې دا ابو جهل پیغمبر ته کنځلېږي جنگ لبس راغلی دی تور راول دی وجه نه وي نن سبا نوجوانان سکی ټول شپه ناسي فیسبوکونه ټول شپه پزول غپی شپی ټول شپه وزدا ناره په دین باندې کم یو نوجوان نن وګو نن خو نوجوان نسل په بيدنۍ پس روان دی وی بیا د در आवाज ختم شوی نو اول و چې یا عم عین ابو جهل بخاری حدیث ته دا غوري تر ابو جهل کم یو دی پیجندو یم نه غوري وی ما ته چې تب پاغه سکه ورکوټه شی او ته ابو جهل سو کې وی چې سمعت انه يسب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې پیغمبر ته کنځل کې ما ته چې هغه دې چې هغه په اسمنه دې سپونه جوړي ویل دا خبر لا سکه وی سم لکه د باخي پشانې ویل د باس پشانې ویل چې قتل می ویل ابو جهل لاندې ولکان د سینې د پاسو ته پراته دي د پاسه بیناست د جنگ د شروع کېدو نه وړاندې چل دلته نبی علیہ السلام بلګری سم کړو دا علی او عبیده بن حارث او حمزه او دا مخامخ تل دي او دا وی چون کې واړو ابو جهل بر په اسمانه یو کس د اس د خپي وهلي او دی بل ابو جهل وو چې را پرې ابو جهل وو ناشنا خبره دا ویل دوان رامن د نبی علیہ السلام ته چې ما وجلې بل ما وجلې د جنگ ته ګوره کنه یو طرف ته صحابه کرام شهیدان دي او ول دوی رامن دیوالی وی چې ابو جهل ما مړ کو بل ول ما مړ کو نبی علیہ السلام تاسو توري وخای ماته چې توري وته خو دلینو دوانو توري سری دي یو اسوهله دی بل ابو جهل والے دی نبی علیہ السلام وی کلا کوما دوانو وجلې دی تاسو دوانو وجلې دی دوانو تعاون کړی دی البته من قتل قتیل پس او بلو سلبه چې په گزار کړی نو د ابو جهل سامان باغ ته ملوي نو معاص په گزار کړی دی هغه ته سامان خدای کرامه په وخت کې مسلمان شوی نو وې دا راغی قار ورغی چې پلار پروتو نو ول دا د قار گزارو کو په معاذ باندې او د لاس ولوه په دومره سپیډ باندې دا د لاس وې تیز وړاندې شو صرف دا وغه پاتې شو لړو کې علماء کړو تیز گزارې وکړو ودا دومره بهادر وې په لاس باندې خپکه خود لزان نه کټ کو منډه وې بل لاس باندې تور واغ سره جنگ کې ودا سي خلکو افرا او زمان را لګلو جنگ چې ختم شو وتختیدل او یا کسان دي مردار او دا غټ خلک نبی علیہ السلام صحابه دلال شي څوک ژوندۍ سر ته پرې کوي ابو جهل لا پروت خپې می ماته وی ګرځې دینه شو د لری سپری راوتی خو مړ نه ولا عبد الله بن مسعود راغی پسینه وته کې ناست ولسوکی ولته سوکی ویلزا عبد الله بن مسعود یما ول خوشاله شو خوشاله پدې شو چې خده چې کسانانو نه موجلې د زمیدارو نه موجلې انصار یادو چې د خپل روړ د لاس مړ شو دا خبره ده چې هغه نه موجلې بیا ورته ویلو چې ما خو وجنه خو دوه خبره واره یو زما د اثر به خلان دی بریکا په دې ځای باندې چې کله دا سرونه پیغمبر لويسي کنو پراتی زما د دنګ پروتي چې خلکو دا ابو جهل له او پیغمبر ته بدی وي چې د مخ کې نه مې سوس بوغ زیات شو په دې وخت کې ته و نه ایستره عبد الله بن مسعود راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زیره واور پیغمبر الحمدلله ویلا یا رسول الله ول داسې جواب راته وای چې نبی علیہ السلام ته چې د مخ کې نه موزه سره بوغ زیات ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل د موسی د فرعون زما فرعون ډېر خطرناک دی هغه چې کله وفات کېدو ویل چې وس ایمان راوړم او دا په دې وخت کې لګیا دی و چې زما د هر چا نړۍ عزت بدی شي